دا کم تصاویر او کلیپس چې تاسو څخه ښکاري ډېر انتهایی دردونکي. تاسو به وایئ چې چېرته کې دا ځناورو باندې چېرته کې څه وبا راغلی ده یا کوم مرض دې ته راغلی دی، وخت په وخت او وار په وار باندې دوی مړه کېږي راغورځېږي، خو داسې څه وبا او داسې څه مرض په دې باندې نه دی راغلی، بلکې دا د تندې نه، د شدیدې ګرمۍ او شدیدې تندې نه چې دې ته اوبه نه میلاوېږي، د هغې د وجې نه وار په وار دې راغورځېږي او مړه کېږي. ډېر د درد او ډېر د تکلیف مقام دی د مسلمانانو دپاره، ځکه چې ما څه ټایم دا تصویران او دا کلیپس او د دې په باره کې چې کوم مستند خبرونه ما چې کله دا وکتل ومې لیدل نو ډېر انتهایی زیات خفه شومه. دا د بلوچستان یا د چولستان علاقه ده په دغه ځای کې، د دغه ځای په خلکو باندې دا وخت کې ډېر انتهایی سخت حالات دي، سخته ګرمي ده، ورسره باران نشته دی، اوبه نشته دی، د څښلو اوبه نشته دی دغه خلکو دپاره، د ځناورو دپاره، نو ډېر په سخت حالات کې دي. نو ما ضروري وګڼله چې په دې باندې یو کلیپ، یو پیغام د خپلو مینوالو ته ورکړم، د خپلو کتونکو مسلمانانو ته ورکړمه چې دې دعا وکړي د الله رب العزت ته، ځکه چې زموږ په اوس کې نور څه نشته دی، موږ به دعا ورته وکړو د زړه د اخلاص نه چې الله رب العزت په دغې خلکو باندې دغه قحط ختم کړي، دغه سختي ختمه کړي، دغه معصوم ځناور چې دی وار په وار باندې دی چې دی دا مړه کېږي د تندې نه، د تکلیف نه، نو الله رب العزت په دې باندې خپل رحم وکړي او د اوبو او د رحمت بارانونه دی الله رب العزت په دې باندې وورئ او مونږ او تاسو دی الله کریم د دغه رنګې قحط، د دغه رنګې تکلیف او ګرمۍ تندې نه دی الله رب العزت مونږ محفوظ وساتي. من خبرې ته راځمه چې دغه قحط، دغه ګرمي دا په تیرو امتونو، په تیرو قومونو باندې الله رب العزت راوستې ده. کله به چې یو قوم ګمراه شو، سرکشه به شو، دروغجنه به شو، د زنا طرف ته، د بې حیایي طرف ته به د دې رجحان لاړل او دوی به په دغه څیزونو کې مبتلا شو، نو بیا به الله رب العزت د عذاب په طور باندې په دې باندې قحط وغیره راوستل. نو نن که موږ او تاسو وګورو زموږ دغه قوم دروغجن هم دی، منافقت هم پکې شته، د زنا رجحان، زنا طرف ته د دې رجحان، د بې حیایي طرف ته د دې رجحان، د دې نه تاسو ډېر واقفه یې. نو الله رب العزت دې د دغې ګناهګارو خلکو سزا چې دی دا دغې زناورو ته نه ورکوي، د دې زناورو په حال دی الله رحم وکړي، د دې دپاره دی الله رب العزت د بهترین اوبو انتظام چې دی دا وکړي، د بهترینو اوبو د رحمت باران دی په الله رب العزت را وورئ او ټول قوم ته څومره چې دا ټایم زما اواز چې دی تاسو اورئ، تاسو ته رسیږي زما اواز، مونږ او تاسو ته پکار دي چې استغفار وکړو، ځکه په کم قوم باندې چې قحط او سخت حالات راشي نو پکار دی چې دې استغفار د الله طرف ته متوجه شي او توبه استغفار وکړي، ځکه که په تیرو امتونو کې به موږ او تاسو که چېرته کې وګورو نو په تیرو امتونو به چې کله عذاب راغی او بیا به دې دغه خلک الله رب العزت ته متوجه شو، یو خاص میدان، یو خاص ځای ته به راووتل او سجده به الله رب العزت ته وکړله، د الله په دربار کې به حاضري وکړه، نو الله رب العزت به هغه راغلی عذاب چې دی دا واپس کو. په دې کې موږ تاسو مخې ته چې دی د یونس علیه السلام هغه واقعات ټوله چې دی دا پرته ده، نو موږ تاسو پکار دي چې موږ استغفار وکړو، توبه وکړو. دغه رنګې د موسی علیه السلام د قوم واقعات زموږ ستاسو مخې ته پراته دي چې د موسی علیه السلام په قوم باندې دغه رنګې سخت حالات راغلل او الله رب العزت چې دی بارانونه نه کول، قحط راغی، نو قوم راجمع شو، موسی علیه السلام ته راغو چې ای موسی ته خپل رب ته ووایه، دعا وکړه چې ستا رب په موږ باندې باران وورئ، ډېر سخت حالات دي، اوبه نشته، غله نشته، قحط دی، د لوږې نمرو حالات سخت طرف ته روان دي، نو لهذا ته خپل رب ته ووایه چې موږ باندې باران وورئ. دغه رنګې بیا د الله د طرف نه موسی علیه السلام ته ویل کېږي چې ستا په دې قوم کې دغسې یو کس دی چې هغه د دومره کلونو نه زما نافرماني کوي او ګناه کوي، نو لهذا د دغې په وجه باندې چې دی الله رب العزت باران نه ورولو. نو بیا موسی علیه السلام چې دی خپل قوم ته متوجه شي، اجتماع هم اوږده واقعات د تفصیل کې نه ځمه، خو به هر حال دې پورې وایم چې څنګه په استغفار او په توبې سره الله رب العزت په موږ باندې باران راوړی. نو موسی علیه السلام چې کله خپل قوم ته متوجه شو ورته وویلې چې زما په قوم کې داسې یو کس دی چې هغه د دومره کلونو د خپل رب نافرماني کوي او د هغه په وجه باندې په موږ باندې چې دی دا باران بند دی، نو لهذا هغه کس که د الله نه معافي وغواړي یا دغه رنګې روایتو کې راځي چې هغه کس چې دی هغه د دې قوم نه بهر شي، لاړ دی شي، نو بیا به الله رب العزت باران راوړی. نو کله چې دغه کس دا خبره واورېد، هغه په دې قوم کې موجود و، نو هغه په دې زړه کې چې دی ډېر ندامت اختیار کو، ډېر چې دی هغه د الله طرف ته متوجه شو او توبه استغفار په دې زړه کې د خپل رب سره چې دی هغه صلح وکړه، د خپل رب نه معافي وغوښته چې ای رب کریم په ما باندې پردې راواچې، زه څنګه به اوس د دې قوم نه وځم او دا خلک به څومره ماته یو قسم ته هغه سپک نظر کوي، د حقارت نظر به کوي چې دا وګوره دا د خپل رب د دومره وخت نه نافرمان و. لهذا
په دغه مجمع کې د خپل رب نه په زړه زړه کې معافي وغوښتله او په دغه مجمع کې لا دغه شخص دغه سړی د دې مجمع نه وتلی نه او الله رب العزت په شړک شړک باندې باران وورولو او ډېر د رحمت او د خوند باران وورولو. نو قوم چې دی موسی علیه السلام ډېر حیران شو چې یا رب کریم شخص لا وتی نه دی د دې قوم نه، کس معلوم شوی نه دی او باران وورېدو. نو یا رب کریم دا څه قیصه وه؟ نو الله ورته وفرمیل چې ای موسی د چا د وجې نه چې ما باران نه ورولو په تاسو باندې، د هغه د وجې نه مې په تاسو باندې باران وورولو. کم شخص چې زما په کلونو کلونو باندې نافرمانی کوله، ګناهونه یې کول، د هغه په وجه مې په تاسو باندې باران وورولو. موسی علیه السلام نور هم ډېر حیران شو، ورته وایي یا رب کریم دغه کس خو ماته وښایه. نو الله رب العزت ورته وفرمیل چې ای موسی 80 کاله غالبا یا دې نه زیات چې څومره وخت و د زما نافرماني کوله، زما ګناهونه یې کول او زما نافرماني سرکشي کوله، ما چې دی دا رسوا نه کړو، چاته مې ونه ښودو. نن چې ما سره صلح وکړه، ما ته یې توبه وکړه، ما ته یې استغفار وکړو، نو نن به یې زه څنګه رسوا کړم او تا ته به یې وښایم. نو لحاظه دا مې دې پورې ویلې چې قوم ته پکار دي چې هغه د الله رب العزت سره صلح وکړي. یقینا الله رب العزت چې دی دا خفه دی، ناراضه دی زمونږ نه. الله رب العزت دې زمونږ دا ګناهونه معاف کړي، د کومو ګناهونو کمې کوتاهیانې چې مونږ کوو د هغې سزا دی الله رب العزت مونږ ته نه راکوي. الله رب العزت دې په مونږ باندې خصوصي رحم وکړي. د کومو ګناهونو د وجې نه چې دغه خلک په دغه تکلیف او په دغه قحط کې ریسار دي، الله کریم دې هغه ګناهونه چې دی مونږ ته معاف کړي او الله کریم دې په دغه زناورو باندې، په دغه خلکو د بلوچستان چولستان دې نه علاوه د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې کم ځای کې دغه زناور بې زبانه زناور یقینا د سړي زړه درد وکړي چې دا په تکلیف کې د الله رب العزت دې د دې په حال باندې رحم وکړي. یو ځل بیا اخره کې الله کریم دې په موږ او تاسو باندې په خاص کر په دغه خلکو باندې د رحمت، د اوبو او د برکت نه ډک بارانونه دی الله رب العزت پرې راووری. د دې کویان دی الله رب العزت د پاکو او خوږو اوبو نه راډک کړي او په دغه مخلوق دی الله رب العزت خصوصي رحم وکړي. او اخره کې یو ځل بیا الله کریم دې زمونږ او ستاسو ټول هغه ګناهونه معاف کړي د کوم د وجې نه چې الله رب العزت زمونږ او ستاسو نه ناراضه دی او زمونږ او ستاسو نه خفه دی. او الله رب العزت دې وکړي چې په دغه ویډیو په دغه خبرو باندې زمونږ عمل نصیب شي او هر مسلمان ته پکار چې زما دا کلیپ ګوري هغه دې د ځان سره هم دعا وکړي او د کمنټ سیکشن ته دې راشي او یو قسم ته دا ټرینډ دی وچلی او خامخا دې د خپل انداز، د خپل وس مطابق چې دی هغه یو دعا چې دی دا ولیکي. یقینا دغه دعا او زمونږ او ستاسو دغه فکر دا به الله رب العزت چې دی دا قبلی. ځکه دا پیغام او دغه ویډیو زه په دې وجه جوړوم چې یو مسلمان چې دی دا بل مسلمان باندې چې دی دا خفه کیږي. د مسلمان شان دا دی، د اسلام شان دا دی، د مسلمانۍ شان دا دی. دین اسلام حدیث مبارک کې راځي چې د ټولو مسلمانانو مثال چې دی دا د یو جسم مانند دی. ځکه چې یو جسم وي نو که په لاس باندې درد راشي نو ټول جسم ورسره په تکلیف وي، که په سر باندې درد راشي نو ټول جسم ورسره په تکلیف وي. دغه رنګې که په سترګه باندې درد راشي نو ټول جسم ورسره په تکلیف وي. دغه رنګې چې کم ځای کې مسلمان وي او په هغه باندې تکلیف وي نو ټول مسلمانان به د سره په تکلیف وي، هغه تکلیف به دا ټول مسلمانان محسوسوي. نو هله به بیا موږ او ستاسو دغه مسلمانی چې دا کامله وي. نو الله کریم دې د دې په حال باندې رحم وکړي، زمونږ په حال دې الله رب العزت رحم وکړي. امید ده انشاءالله چې تاسو به زما د خبرو سره اتفاق کوئ او په خپل ګناهونو باندې به انشاءالله استغفار کوئ. یو ځل ټول ما سره ووایئ، دا کتونکي چې څومره ما اوس ګوري ټول ما سره یو ځل ووایئ استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. او دا دعا کو چې یا رب کریم مونږ را څومره ګناهونه شوي ټول راته معاف کړي. رب کریم ټول هغه ګناهونه چې ته پې مونږ نه ناراضه یې، ته پې مونږ نه خفه یې، رب کریم ته زمونږ رب یې، ته یې راته معاف کړي. او یا الله آینده مونږ ته د ګناه کولو توفیق رامه کړي. او رب کریم مونږ د دغه رنګې قحط سالۍ نه، دغه رنګې د سختو حالاتو نه، د ګرمۍ نه یا رب کریم مونږ محفوظ وساتي. کم مسلمانان، کم مخلوق چې ستا پکې دا ټیم گرفتار دی، رب کریم په هغې باندې خصوصي رحم وکړي. یا الله زمونږ د دعاګانې چې دی دا قبول منظورې کړي. وصلی الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.